عزتمن عضوي خپل پلار په کاڼو باندې شته دی او وجلی دی. راځئ مینه وال موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي ونه لم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره د ټالۍ نشان ووهئ ها یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وروسته او د دغه شانته ډېرې واقعه راځي چې نن څنګه په کراچۍ کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې عجب خان بل پلار په کاڼو باندې ایسته دی او وجلی ده چې دا زوی به یې تللی دی تعمیر ته په خپله باندې بیا یې راپورټ کړی چې راشه د شپې زما پلار چا وجلی دی چې پولیس راغلی دی او ټول تفتیش هر یو شی چې کړی دی نو دا په خبرو کې ګیر کړی دی عجب خان چې په خبرو کې ګیر شوی دی نو پولیسو بیا دا رانیولی دی او په جیل کې اچولی دی. عزتمنو چې ټول تفتیش هر یو شی چې وشو نو دې ظالم پلار چې دی نو د ځمکې په تناظر باندې وجلو چې یا به یې دله ایسه نه ورکوله یا به ورته ده ویله چې یعنې زه دا ځای خرڅوم او کار کوم هغه به له اجازت نه ورکولی. عزتمنو چې زوی ظالم عمدده کې د پاسه راپاڅېدلو او خپل پلار یې په کاڼو باندې ایسته دی او وجلی. مینهوال زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې یعنې اوس پلاران دومره سپک شول چې زامن راپاسي او خپل پلاران وژني چې د پلار یې 50 کاله عمر او نوم یې اشرف خان و. مینهوال الله تعالی د داسې مصیبت نه نوم مسلمان وساتي او عزتمن دغه زوی اوس پولیسو ګرفتار کړی چې د ده نه د ټولو نه ښه غټه سزا ورکړل شي یا دې پانسي کړی شي. که چېرې دا پرېښودلی شو نو سبا نور زامن هم راپاڅېدلی شي او پلارانو سره دغه شانتې سلوک کولی شي. نو زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.